أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت د مسلمانانو او د کافرانو تذکره وکړه، بیا یې په هغې کې د دې خبره وکړله چې دې خلکو کومو خلکو چې ناشکري وکړله هغې ته څه میلو شو، یا کفر یې وکړو، کوم خلکو اسلام ومنه هغې ته څه میلو شو. اوس الله رب العزت فرمایي چې دغه ټوله لاره دا د قرآن پاک ده، په قرآن باندې د عمل صحیح شو، قرآن د رهنما رهبر وګڼه، بس کیسه دې سمه ده کاکا. او که نه ته د قرآن په اهمیت چې دی هغه د دنیا څیزونو له ډېر ورکې، میچونو له ډېر ورکې، بل څه له ډېر ورکې، بل څه له ډېر ورکې، نو بیا کاکا لاره دې خطا ده. صحیح شوه. هغه یو عالم دی، هغه یو شعر دی، هغه وایي کوئی ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اور گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر. وہی تو اگرزا 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 ہوتا تبا ہدایت والا کتاب کا قرآن پاک نہ بہترین کتاب ملا اور داتا پر گمراہ حجید شیطان بدتر گمراہ بدلنا ملا. اللہ نے دا شیطان نوسات اللہ فرمائی اس طرح بنیادی خبر کی اللہ اِنَّا یقیناً نحن منگا نزلنا نازل کردی علیک القرآن بتابان قرآن و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزیلا نجما نجما اے لگا لگا ٹکلا تنزیلا لنشی لگا لگا ٹکلا تھا. عربی بابونه دي د هغې خپل خاصیات دي، علما پرې پوهېږي د خاصیات دي ابواب ویلی شي. یو ټکي چې د بل باب نه اوړي نو بس معنی بدلېږي، ټکي به هغوی خو معنی به بدلېږي. کله چې دا ټکي تنزیله نزل ینزل تنزیلا د باب تفعیل نه استعمال شي نو دې معنی دا لږه لږه عیسه الله وایي قرآن مې لږه لږه عیسه نازل کړو. بل ځای دی باب فعل انزل ینزل انزالا اللہ وی چې دا قرآن میں نازل کو پیوزے میرا نازل کو ماتا ہوئی پیوزے میرا نازل کو دلتا ہوئی تنزیلہ لگ لگ نو اللہ رب العزت دا قرآن پاک دا لیلت القدر پشپا دا ربنی اسمان تا جدی دا عرش معلان آیا دا دیل اخبر خاص سے ناغیر ربنی اسمان دا بیت العزت تا یا بیت العظمت تا اغی تیرا منتقل کو نو دغه ته انزال ویلی شي. او بیا د هغې نه نجمن نجمن لږه لږه ټوکړې را نازل کړه چې څومره د هغې ضرورت. اوس ته به ویل چې ټوکړې ته ساجد و قرآن به په یو ځای را نازل کړو که نه دې خبرې ته خیال کوې ته ویل چې قرآن به په یو ځای را نازل کړو دا څه ضرورت دی چې صورت فاتحه نن را نازله شوه، صورت توبه یو څو آیاته اوس ورسره نور ورسره بل ورسره بل. نو علامہ سیوطی رحمہ اللہ با اتقان فی علوم القرآن کی لکھی ہوئی دا دی وجہ دادا چې څنګه معشوق چې دی دا نه پوهېږي. که ته دلته مثال په کور ټول کتاب وښې نو دی با کتاب نه پوهېږي، که ته ورته لږ لږ ښې نو بیا دې سبق یاد هم کړي او چې ورو ورو د ده نه شنما کېږي غټېږي نو دی به دغه کتاب پوهېږي. اوس دا معشوق ته ټول حروف حجاب سره وایي د الف نه یا پورې حروف ورته وښې نو دې په دې کې هم دا نه شي کولی چې د الف نه یا پورې دا حروف دي څه شي او دا د څه دپاره نو هغه پکې اکثر بس ته ورته الف با تا اسان بس هغه یو څوک وټاکلي بس
علامہ سیوطی سے وہی تک کا سکه چې دا معشوق د کتاب په مقابله کې طفل له معشوق دی نه پوهېږي د ټول کتاب نشي زده کولی وایي تک شان غټ کټ انسان دی دی د آخرت د معاملاتو په باره کې په شان د معشوق دی وایي دی ډایرکټ په دې ټولو معاملاتو چې د الله طرفه حکم راغلی چې د الله وحدانیت هم ومنه رسالت هم ومنه مونځ هم کوه زکات هم ورکوه حج هم کوه د زنا نه ځان بچ ساته شراب به ونه څښي دا به ونه کې وایي دا ټول حکمونه لکه په ماشوم باندې چې ته ټوله قاعده یا کتاب په یو ځای یاد کړې نو دغه شان د هر څه چې په یو ځای راغلي نو د دې انسان مثال د آخرت په مقابله کې په شان د ماشوم دی وایي د دې وجې الله نجمان ټوکړه ټوکړه یې چې دی نو دا یې څه کړه دا یې رانازله کړه الله سر کې ویلي الحمدلله رب العالمین چې الله هغه دی چې هغه مربي او مرشد هغه تربیت کوونکی د تمام عالم دی نو لږه لږه ټوکړې رانازله کړه د دې ورسره تربیت وکړه چې دې ځای لکه اول شراب مبارکه مثال په تور چې دې کې پیدې شته خو نقصانات یې زیات دي بیا چې مطلب دا شراب څښي نو منځ ته به نږدې کېږي بیا ورپسې چې د سره شراب نیسي نو دا صرف په تربیت باندې ښه نو د دې وجې ټوکړه ټوکړه رانازله شو پوه شوې انا نحن یقینا منګه نزلنا نازل کړي دي علیک پتا باندې و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم القرآن قرآن عظیم الشان لرا تنزیلا ټوکړه ټوکړه نازل اول سره فاصبر لحکم ربک فاصبر فاستقم بسټین پادشاه لحکم ربک دا حکم درب ولا تطیع تابعداري مکوا منهم دجونا عاصمن د هر فاسق د فاسق تابعداري مکو د ګناهګار او کفورا او د ناشکر د کافر د ګناهګار تابعداري مکو او د ناشکر د کافر تابعداري مکو ها لاندې وچی یعنی دا ورپوشي او دباو غالبا یو بل د ولید بن مغیره اخیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو ورته چې سیم دریانه بدل کومه خبره کوي چې ورته چې زبد خپل مال له کومه دا نو الله رب العزت دې چې دې تابعداري مکه دا دعوت او دا تبلیغ د اسلام د دې لپاره نه دی چې تا ته وسو په پیسې وړاندې کې نو بیا مسله بدله کینا ولا تطع منهم آثما او کفورا واذكر اسم ربك يا دون رب البكرة سبا واصيلا او سشي ماخا یا د سبا نه د ماخي یا د ماخام نه د ماخي د دینه یو څو آیات علماء منځونو عام تور وباسي او دغه شان خو ذکر ته مراد دي دواړه پکې راځي شي واذكر اسم ربك يا دون رب البكرة واصيلا سبا او بیگای ومن الليل او دشبینا فسجد له سجده کوا اچاتا فسجد نو سجده کوا له دغه الله د پارا ومن الليل ولګوا وفي الليل او بشبکی فسجد سجده کوا له دغه الله د پارا سجده د چا د پارا کوا الله د پارا الګ بل چاته سجده نه لګي ها سجده بچا ته لګي الله رب العزت تا الله وی سجده ولګوا دشبی چاته الله تا وسبحوا عبادت کول را الله تعالی لیلا طویلا ودشبا علماء دي کی چې د دې ومن الليل فسجد له د دین تهجد واخلي چې الله تبارک سجده لګوي یعنی تهجد کول شي وسبحوا ليلا طويلا د دین بیا نور عبادت واخلا نور ذکر اذکار تشبیه ها صرف چې دین وایي نمازونو ته فیسبوک ته یو سدا سی ورته گیمونو ته فیسبوک ته ویډیوونو ته دې ته دې په ورته یا غیبت ته یا چې سوچونو ته اکثر خلک له داسې کشران دا ویې له خوب نه راځي وختي خوب نه راځي دا نه راځي چې بس خوب نه درځي ته وګوره نو دوه رکعته نه پلو یا قرآن ته کېنه چې تا خوب درځي که نه درځي داسې په مخه بدل دی الله دې راته توفیق راکړي د دې وجې الله رب العزت فرمایي چې د شپې څه کوه عبادت کوه سجده لګوه الله ته نو دغه یوه سجده ده چې الله ته دې ولګوره الله به دې خپل کړي او مخلوق تر ټولو ورټیټ بادشاه ښه یو څو بل څو سم ښه سړی دې جوړ کړی او په هغه ستا نه ښکلېږي او الله دې په یو سجده باندې ښکلېږي تو ټول عمر گناہوں کی آزاد صدیقی ہوئی کہ ساکی نے مسکرا کر گلے سے لگا لیے وہ آدمی جو اپنے خطاؤں سے ڈر گئے
ساقي غسکون کی هغه چې دین ولګه هغه کسان د خپل سینې سره راځو خپلزان سره ولګلو آدمی جو اپنی خطاو سے ڈر گئے چې کوم کسان د خپل ګناهونو نه ویریدو الله دې سر خطا کو الله دې لاس اوچت کو الله رب العزت ځان ته نږدې کړ ځان ته ورشړل او الله دې توفیق راکړي د دې وجه تهجد هم پکار دي او بیا د کشم تسبیحات مختلف وایه اے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بهترین ذکر دی افضل الکلام حدیث کې راځي د کشم افضل الذکر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فوضل وسروای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا چې کله د سا ختمیږي ور سره وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا په سلام ځل ور سره وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بچرتا یو کامل فن دی بیعت نه کړی دا ځان د ذکر اسکار کې او دا هغه د کومه طریقه وظیفه نه کوي په خپل طریقه روان مهاره پیری سره مې نشي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا بدل ته شي نو د دې وجه لا اله الا الله دا کلمه د توحید او د ذکر ده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه د رسالت ده ان هؤلاء یقینا دا خلق چې دي ته هم دادونه الله وي څوک پرامین عمر ته جاری کړو چې الله ته سجده لګوي د ګناه دا مکوي حدیث کوي ان هؤلاء یقینا دا خلق يحبون العاجله دی محبت سادي صدا دا هغه پتیزه سره د دنیا پتیزه سره د لیدون کسی سرناغه شي دنیا دا محبت د سره سادي د دنیا سره نو سو بوت او سیدا د دنیا دا پرستی پرستار د دې دنیا نو دې چا سره محبت سادي د دنیا سره حالانکه محبت چا سره پکار دي الله سره الله پر فرمایي نه کا الله والذین آمنوا اشد حبا لله ودا مؤمنان په ټولو نه زبردست او صح مینا چا سره ساتي دا الله سره الله والذین آمنوا اشد علماء به وی کلمه د اسم تفضیل دا اشد ډیر زیات سختا ډیر زیات مینا بل چا سره ساتي دا الله رب العزت سره الله دې را توفیق راکړي ان هؤلاء يحبون العاجله یقینا دا خلق چې دي دا محبت سادي باغ تیزه سره د دې سره یعنی د دنیا سره وای نو دې سوې دیو یعنی آرام اعلی دي نه خراب دي نه تر تربور دي نه کام قبیله دي نه مسلمان دي نه کلی دي نه ولس دي نه قام دي نه ملک دي نه استم نه صرف زدي بس زدي زدي نو زيم دی وای آرام خو چې زما پکې بس وادنګي زما پکې وادنګي خپل له دې بیوی سوې د وسېوي کده سپېوي بس دی وای چې ما لا بس کیسه د زما برابر وی چې ارزګارانګه الله وینا د دنیا سره محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د ټول ګناهونو جړه چې دا محبت د دنیا سره نو دنیا دا په دې د پټشته کې د نظر مو ورکو پکار دا خدای د دنیا چې توه د روبان په دې کېشته نه لاندې وساته د زړه نه بارې وساته په زړه کې دې مو ورکو په زړه کې بچاله دې ورکو الله تعالی دې توفیق راکړي په زړه کې بچاله دې ورکو الله له حدیث کې راځي د اخر خبره وره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د انسانانو د زړونو د الله رب العزت د دوه بوتو په منځ کې کما یې کو بشانه لکه څنګه چې الله شان سره لای کوي الله یې اړای چې څنګه زړه وغواړي نو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم کا سوال کو اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وخدای پاکا ای زمون رب چې ته اړون کې د زړونو دا دعا یاد کړه دا بهترینه دعا ده چې په اسلام باندې د ثابت قدمه ده دا دعا ده وخدای پاکا چې ته اړون کې اللهم یا مقلب القلوب ای زمون رب چې ته اړون کې د زړونو اړون کې د زړونو ثبت قلبي على طاعتك دا ما دا زړه چې دې دا ثابت قدم وساته خپل تابعداري باندې په دین باندې یو دا راځي
بل راځي ثبت قلبي على دینک په دې خپل دین باندې زما د زړه چې ثابت وساته ورنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې زماني اولانه خوي انسان په خبرو کې لګیای دلته په پته نه خو ایمان به دې الله دې وساتي ها د دې وجه او چې د ډېرو لپاره بیا دعا کوي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ان هؤلاء كنن خلق يحبون العاجله ذات محبت کوي د دنیا سره ويذرون او ويتركون بريخلا یا وينسون يرکړي وراءهم اخبل رسل اغشاتا يوما ثقيلا اورز درنا اغه چې بوجه سختیا اورز سکړي دا اغه رکړي دا د قیامت ورځ با نه انا نحن يقينا من نزلنا عليك القران تنزيلا نازل کړي دې پتا باندې قران پاک لګ لګ ټوکلا فاصبر لحکم ربک روټین بادشاہ په حکم در باندې ولا تطع منهم آثما او کفورا او تابعداري مکا د دنیا د ګناهګار او د کافر واذكر اسم ربک یادون در خپل بکرتا واسویل سبا او بیگا ومن الليل او د شپینا یا پښبګي پس جو سجده کوانو د الله وسبح وتسبيح بيان الله رب العزت ليلا طويلا ودشبا عبادت کولا الله رب العزت ودشبا ان هؤلاء لیکن الله الذي يحبون العاجله محبت ساتي د دنیا سره ويذرون وراءهم ويرکړي دي شاته يوما ثقيلا ورځ درانه الله رب العزت را باندې